خو د افسوس خبره دا ده چې نن مولان را پاڅېږي او هغه د دې تحریک او د دې میشن مخنیوی کوي. څوک چې د خلکو له قرآن په لاس کې ورکوي، د قرآن د رڼا په لاس کې ورکوي، نن د هغوی د مخنیوي دپاره د مولا په شکل کې، د مولا په جامه کې چې ډېرو خلک راووتل او مخې ته ودرېدل. دا د انګریز میشن و، دا د یهودو او د نصاراو میشن و. هغوی په دې پوهېدل چې دا قرآن داسې یو کتاب دی چې دا مسلمانانو له توانایي ورکوي د کفر په خلاف باندې، دا مسلمانان را بیداروي، دا مسلمانان را پاڅوي او موږ ته یې زموږ مخې ته په صف کې ودروي. هغوی ویل د مسلمانانو نه دا قرآن واخلئ. هلکه قرآن به دې څنګه اخلو؟ مسلمانان خو په دې باندې پوهېږي. ته د مسلمان د لاس نه قرآن اخلې، نو مسلمان به دې دا سر ووایي، دا سر به دله مات کړي. څنګه به دا قرآن اخلو؟ د هغې دپاره هغوی دا یو ترتیب جوړ کو د مسلمانانو نه د قرآن اخیستلو. یو دا و چې یاره د مسلمان سره د قرآن وي، خو د قرآن چې کوم معنا او کوم مقصد دی، د کوم د وجې نه چې مسلمان را پاڅېږي زما په خلاف باندې جنګ کوي، دغه مقصد د قرآن چې دی د دوی نه واخلئ. د قرآن فهم ترې واخلئ، د قرآن پوهه ترې واخلئ. و یاره دا به څنګه اخلو؟ څنګه به موږ مسلمانانو ته وایو چې تاسو قرآن مه زده کوئ؟ ویل نه که نه، بیا هم نه پوهېږئ. ویل داسې کار وکئ چې دا کم خلک کو د عوامو ته قرآن ښایي، د قرآن په مقصد باندې پوهه کوي. د دې مولانو په مقابله کې نور مولان ناپاڅوئ او د دې مولانو د دې علماو په خلاف باندې علما استعمال کوي، ځکه چې علما هم نه استعمال کړي، نو داسې تاسو د عوامو د لاس نه قرآن نشئ اخیستلی. علما یې راپاڅول، ویل یاره د قرآن زده کولو دپاره، د قرآن بیانولو دپاره د 14 علومو ضرورت دی. ویل دا د هر سړي کار نه دی. امي ته به ویل چې تا 14 علوم نه ویلي، ته قرآن ته کښېنې، ته ګناهګارېږي. په دې طریقه باندې عوام د قرآن نه لرې کول، د قرآن چې کوم تحریک او کوم میشن شروع د هغې د مخنیوي دپاره دغه خلک انګریز راپاڅول، یهودو او نصاراو راپاڅول، تر څو د قرآن د دې تحریک او د دې میشن مخنیوی وکړي. خو دا یو خبره یاد ساتئ چې په هر دور کې په نوې نوې طریقه باندې د دې تحریک او د دې میشن مخې ته خلک راځي. نن سبا به تاسو اورئ بار بار ډېر خلک دا خبره کوي، ویاره په لوډ سپیکر باندې ترجمه کول چې دی وایي دا ګناه ده، په لوډ سپیکر ترجمه کول ګناه ده، او یاره دې ته مه کښېنئ، دې ترجمو ته مه کښېنئ، په دې باندې خلک ګناهګارېږي. که ته پوښتنه وکړې چې مولوي صاحب ولې، څه وجه ده لکه چې ته په لوډ سپیکر باندې ترجمه کول ګناه ده؟ و یاره جي دا کورونو کې چې دی نو وایي بیماران یو علت ولا دا وایي کورونو کې څه دي؟ بیماران دي، هغوی ته تکلیف وي. دویم یاره څوک یې نه اوري، غوږ ورته څوک نه ږدي، نو چې غوږ ورته نه ږدي لحاظه بیانولې وایي نه دي په کار. اوس یې زه د دې جواب کومه. ګورئ ورونو، که چېرته تکلیف وي نو تکلیف یوازې د قرآن د درس نه نه وي، بیا به د جمعې په ورځ باندې وي. مولوي صاحب چې د جمعې په ورځ په لوډ سپیکر کې خوله ورکړي په 1 بجه په 2 بجې بس کوي، په هغه وخت کې مریض ته تکلیف نه وي، خو د قرآن د ترجمې نه مریض ته څه تکلیف وي. ورونو دا زه په قسم سوی یم چې د دې نه مریضانو ته تکلیف نه دی، د دې نه د مولانو ته تکلیف دی، بس د دې نه مولانو ته تکلیف دی. ځکه قرآن داسې یو کتاب دی، دا د هیڅ چا لحاظ او د هیڅ چا خاطر نه کوي. قرآن هر څه وایي صفا بیان کوي. او که دا عوام چېرته دې مولانو ته قرآن ته کېناستل، نو د هغه مولانو چې کومه پرده ده هغه به څه شي؟ پاس شي. د هغې ټول حقیقت به عوامو ته کاره شي، ځکه چې د هغوی د دې ټول د دین د دې مدرسو د جماعتونو مقصد او خلاصه دا وه چې په دې باندې د خلکو نه مالونه ووایي، د خلکو مالونه په دې باندې حاصل کړي. کله چې دا عوام د دې مولانو مخې ته کېناستل، قرآن ته کېناستل، قرآن د هغې رد کوي، قرآن د هغې وضاحت کوي، د هغې سره چې کوم دی نو د دې مولانو هغه ټوله پرده پاش کېږي. په دغه خاطر باندې دا خلک څه کوي؟ د دې علماو مخنیوی کوي. او بیا یاره دې ته بار خلک غوږ نه ږدي، خلک خبرې کوي. مولوي صاحب ته خو چې د جنازې مړی شوی په جنازه کې ودرېږي، نیمو خلکو دې ته غوږ کوي، نیم خلک خبرې کوي، په هغه ورځ خو ته کښېنه ناستلې. دغه علت خو هلته موجود شوی دی که نه؟ دا حکم هلته مو اوس ولګوه که نه؟ مدار د حکم چې دی دا په علت باندې په جنازه کې چې کوم دی نو ته ودرېږي، نیم خلک درته غوږ نیم درته غوږ نه وي، ته خپل بیان کې دلته دې داسې ونه ویل چې ګناه ده خلک ورته غوږ نه ږدي. دغه رنګې د جمعې په ورځ باندې چې ته په لوډ سپیکر کې خوله ورکړي او 2 ګنټې 1.5 ګنټه بیان کې، په هغه ورځ باندې خلکو ته مریضانو ته تکلیف نه وي. خو چې زه کله قرآن راخلمه، خلکو ته قرآن بیانومه، د قرآن میشن او تحریک مخ په وړاندې باندې بوځمه، ته د هغه خلکو چې کوم ستا نیکونه یې د دې میشن په خلاف باندې ودرولي وو، د هغې په خوله باندې ته راپاڅېږي، د خلکو فکرونه خرابوي، د خلکو ذهنونو کې دا شبهې ورچې چې یاره دې ترجمې ته کېناستل ګناه ده او دا ترجمې مه اورئ.